قسم په الله چې په انور او په سپومې کې او په دې ستورو کې به شک پیدا شي خو د دواړو جهان او د سردار مبارک په اقوال افعالو کې به شک پیدا نشي الله د رسول الله مبارک اداګانې او د پاک پیغمبر مبارک اقوال افعال الله محفوظ ساتلی دي محفوظ یو سړی دی هغه امتی دی نیک سړی دی خلک وی دي د پلانکي د برکته نو چې بیا د دواړو جهانو سردار مبارک امام الانبیا دی د پیغمبران امام د هغه څومره لوی برکتونه به د هغه خبرې به الله محفوظ نه ساتي د هغه اداګانې به رب العالمین محفوظ نه ساتي د پاک پیغمبر واک په اداګانو کې او په خبرو کې په افعالو کې به شک پیدا نشي دغه صحابو دا محفوظ کړي تابعینو ته نه یاد کړي تبه تابعینو ته نه یاد کړي هغه وخت کې صحابو د پاک پیغمبر ورک خبرې ولیکلې تابعینو د هغوی نه ولیکلې تبه تابعینو د هغوی نه ولیکلې الله پاک رو رسول د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته وی صلو کما رأیتمونی اصلي زه چې څنګه مونځ کوم تاسو مغه شان مونځ کوئ یارونو لږ سوچ کوه دا مون چا کړی دی ماله جواب راکې د دواړو جهانو سردار مبارک کړی دی که نه دی کړی ښه نو چې پاک پیغمبر مبارک کړی دی دا زموږ د ښکلې پاک پیغمبر واک یو ادا شوه صحابو مونځ وکړه تابعینو هغوی ته کتل هغوی مونځ وکړه تبه تابعین هغوی ته کتل هغوی مونځ وکړه ګوره زموږ دا ماشومان بچي موږ ته ګوري نو چې موږ ته ګوري موږ مونځ کوو د رسول الله مبارکه دا ده نو هغوی یې هم کوي موږ خپلو پلارانو ته وکتل زموږ پلارانو مونځونه کوله نو موږ د خپلو پلاران نه چل زده که نو موږ هم کول زموږ پلاران خپلو نیکونو ته وکتل د هغوی نیکونو مونځونه کوله هغوی د هغوی نه چل زده که هغې نیکونو قرنکونو ته وکتل هغوی مونځ کو نه هغوی د هغوی نه د مانځه هغه چل زده که اوس د رسول الله مبارکه دا محفوظ ده که محفوظ نه تاسو نه تپوس کوم د دواړو جهانو سردار مبارک مسواک و صحابو چې وکتل هغوی مسواک و تابعین هم و تبه تابعین هم مسواک و موږ وکتل ماشومان موږ ته ګوري هغوی مسواک وی موږ پلارانو ته وکتل هغوی مسواک و پلارانو هم نیکونو ته وکتل هغوی مسواک یو دا محفوظ ده که نه ده که موږ لاړ شو او دا مړی په قبر کې ښخو او د جنازه په مړي باندې کوو موږ وکتل د موږ مشرانو داسې کول هغوی خپلو مشرانو ته وکتل هغوی خپلو مشرانو ته وکتل هغه مشرانو داسې په زه صحابو ته وکتل صحابو د دواړو جهانو سردار مبارک ته وکتل موږ عمرې له ځکه نه ځو صحابه عمرې کړې دي رسول الله بره عمره وکړه صحابه هغه ته وکتل تابعین هغه ته وکتل تبه تابعین هغه ته وکتل هغه طریقې هم د هغوی نه زده کړې حج کوو که نه کوو د دواړو جهانو د سردار مبارک دا ډېر لوی سړی د هغه د برکت الله دنیا باده کړې ده امام الانبیا د امام الانبیا او د دواړو جهانو سردار مبارک یو ادا رب العالمین دا محفوظ کړی ده بعضې خلک وایي یاره ولې د دواړو جهانو د سردار مبارک په زمانه کې بخاري اوسه مسلم اوسه ترمیزی اوسه یې بې وقوفه دا مسلم چې کوم کتاب ته ته دا نوم وې نو دغې کتاب کې چې کومې خبرې دي نو دا د دواړو جهانو د سردار مبارک خبرې دي که نه دا بخاري کې چې کومې خبرې دي نو دا هغه خبرې چې دا د امام الانبیا خبرې دا په هغې وخت کې وې دا ترمیزي مبارک کې چې کومې خبرې دي بې وقوفه دا د دواړو جهانو د سردار مبارک حقه خبرې دا هغې وخت کې وې په دې باندې صحابو عملونه کړي دي الحمدلله د امام الانبیا یو ادا دا رب العالمین محفوظ کړه الله پاک محفوظ کړه ټیک شوه منکرینو د حدیث راغلی دي بعضې خلکو د حدیثو نه انکار کړی دی ولې یو سړی به د حدیثو نه انکار کوي نو زه به هم ویم چې حدیث نشته نه تاسو له یو خبره کوم تاسو ته د روسیان الله مني دهریان دي که نه نو هغوی د الله د وجود نه انکار یو کوي نو هغوی الله نشته ولې موږ هم وایو چې الله نشته ډیر زیات عیسایان او یهودیان زمونږ د پاک پیغمبر مبارک نه مني نو ولې موږ بیا هم نه منو داسې خو نه ده یو سړی وایي الله نشته موږ به هم وایو جوړ نشته یو سړی د دواړو جهانو سردار مبارک نه مني موږ به هم وایو نه ابوی نشته موږ به وایو الله شته هغه خلک به رسول الله مبارک پیغمبري نه مني موږ به وایو نه رسول الله مبارک د الله پیغمبر و داسې ډېر خلک به راشي د رسول الله مبارک حدیث به نه مني موږ به وایو نه د رسول الله مبارک حدیث موږ منو
او که نن د حدیثو نه انکار وکړه سبا ورپسې د پیغمبر نه م انکار وکړې بله ورپسې د چا نه م انکار وکړې د الله نه به م ورپسې انکار وکړې بله ورپسې د قبر د عذاب نه م ورپسې انکار وکړې چې مړه د قبر عذاب هم پکې نشته. او زه تاسو ته یو خبره کوم تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یو شی د قرآن د آیاتونو نه ثابتي او یو شی د پاک پیغمبر ورک د حدیثو نه ثابتي او د هغې نه څوک انکار کوي به مؤمني که به کافري کافر به که نه. نو د قبر عذاب خو د قرآن د آیاتونو نه ثابت دی د قبر عذاب خو د پاک پیغمبر ورک د حدیثو نه ثابت دی. نو چې کوم شی د قرآن نه ثابت او د حدیثو نه ثابت او د هغې نه څوک انکار کوي ته په خپله فیصله کوه. تاسې به خلک راوچتېږي لګیا به څوک به څه وایي څوک به څه وایي نه دغې خلکو پسې که لاړې قسم په الله ځان به د ایمان نه خلاص کړې ګورئ ځان به د ایمان نه خلاص کړې د ایمان نه. دغې خلک دا به راځي دا خلک به راځي دا به موبایل ته ناست دي په موبایل باندې به لګي کلیپ به ورکوي میدان ته به ګیدړ نشي راوتی. زموږ علماو ورته په وخت باندې چیلنجونه ورکړي د کوټې نه لږ میدان ته روزه بیا به خبرې وکړو چې یا دا شته او که دا نشته. نو دا تر مرګه پورې په کوټه کې ناست دي او د کوټې نه به دا قبر ته لاړ شي دا بار ته ګیدړ نشي راوتی. الحمدلله الله داسې رجال پیدا کړل داسې خلک الله پیدا کړل د دواړو جهانو د سردار مبارک خبرې محفوظ دي. تا نه لږ تپوس کومه ګوره د بخاري مبارک کې چې دا کوم حدیث زموږ په وخت کې اوس خو محفوظ دي که نه. نو زموږ استادانو چې وي هغې وخت کې هم پکې ده شیخ صاحب چې هغې وخت کې بخاري مبارک کې دا حدیث و بیا شیخ صاحب چې دا حدیث د عبدالحق مولانا صاحب نه وي هغې وخت کې پکې دا حدیث و عبدالحق مولانا صاحب چې په دارالعلوم دیوبند کې وي هغې وخت کې پکې دا حدیث و موږ چې خپلو شاګردانو ته ښایو هم دا حدیث دي زموږ شاګردان چې خپلو ته ښایي هم دا حدیث دي کوم دی نه پکې تبدیلي راغله. الحمدلله الله پاک د دواړو جهانو د سردار مبارک د خبرو محفوظ کولو دپاره داسې خلک پیدا کړل چې هغه خبرې محفوظ کړي. الله قرآن کی فرمائی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اوس د دواړو جهانو سردار مبارک الله پاک د مسجد حرام نه بوته مسجد اقصی ته. مسجد اقصی چاته ویل کیږي بیت المقدس ته مسجد اقصی وایي. اوسم چې کم کسان حرمینو ته ځي نو امام په ویترو کې په آخري رکعت کې چې دعا کوي نو مسجد اقصی نوملي. مجاهد علی که نه دي وګورئ په دې دغه باندې وورئ مسجد اقصی نوملي. اوس هم وګورئ د حرمینو د امام نه والا مسجد اقصی نوملي. د بیت المقدس چې کوم دی صحیح نوم مسجد اقصی دی. بیت المقدس هم ورته مسجد اقصی هم ورته وایي. نو الله قرآن کې فرمایي د دواړو جهانو سردار مې د شپې په حصه کې د بیت الله نه بوته مسجد اقصی ته. دا د قرآن د آیات نه ثابته ده. او چې څوک تلي مدینې منورې ته نو هلته اوس مسجد قبلتین شته. مجاهد ته لیدلی که نه یې لیدلی؟ ګوهر لاله لیدلی که نه یې لیدلی؟ داود جان لاله شته؟ داود جان لاله شته دی؟ بار دی داود جان لاله مخامخ شه ماته شته؟ تپوس ته وکړه وایه تا چې کوم دی هلته مسجد قبلتین دی لیدلی دی که نه یې لیدلی؟ اب هم درته وایي چې ما لیدلی. ښه نو دا مسجد قبلتین چې و دا ولې هلته دی؟ دا د دواړو جهانو د سردار مبارک په زمانه کې مسجد قبلتین خو یې لیدلی دی که نه؟ الحمدلله دا د دواړو جهانو د سردار مبارک په زمانه کې و. رسول الله مبارک چې 14 ورځې مدینه 14 میاشتې تقریبا 19 میاشتې دا چې مدینې منورې ته راغی نو د دواړو جهانو سردار مبارک مونځ دغه ته وکړه مسجد اقصی ته مونځ وکړه او بیا قرآن کې آیات دی پېښ شوې که نه قرآن کې آیات دی چې ته مخ چا ته واړوه بیت الله ته واړوه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام مخ بیت الله ته واړوه. نو که د دواړو جهانو سردار مبارک مسجد اقصی ته مونځ نه کوو نو واړوه مخ بیت الله ته څه مطلب خواصم بیت الله ته کوو نو واړوه څه مطلب فولي وجهك خو دا مطلب چې واړوه که نه نو واړوه خو هله د دې نه واړوه چې مسجد اقصی ته یې کو که نه نو که دې ته یې نه کو نو واړوه تاجتو دا خو چې ستا دې طرف ته مخې نه زه به ته یم دې بل طرف ته یې واړوه او چې دې طرف ته دې مخې نو واړوه تاجت شته نه الله ورته دې بل طرف ته یې واړوه مسجد اقصی ته یې مسجد بیت الله ته یې واړوه هغې طرف ته یې واړوه. نو ګوره مسجد قبلتین هغې وخت کې د صحابو په زمانه کې د رسول الله مبارک په زمانه کې و د تابعینو په زمانه کې و. اوس به یو سړی راپاسي اب وایي نه یاره
رسول الله مبارک چې کم دی کې دغه نه تللی دی او د دې نه خو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت نه مراد دی او مسجد اقصی خو د عبدالملک ابن مروان په زمانه کې جوړ شوی دی یا لکه تا لیدلی چې په هغه زمانه کې جوړ شوی دی ته په هغې وخت کې وي نو ته به وایې چې یاره دا خو تاریخ لیکلی دی نو یو شی چې یو ځل جوړ شي بیا روان شي بیا بل جوړ کړي بیا بل جوړ کړي بیا بل جوړ کړي بیا بل جوړ کړي نو ته به د تاریخ خبره منې چې یاره دا هغې وخت کې جوړ شوی دی او صحیح د هغې وخت کې جوړ شوی مخکې هم جوړو او زه به د پاک پیغمبر ورکه حدیث نه من تا سره په دې څه دلیل دی چې د هغې وخت کې جوړ شوی دی ته هغې وخت کې وي نو چې یو سړی د دین انکار کوي چې رسول الله مبارک د بیت الله نه او د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته الله د شپې په حصه کې نه دی بوتلی او د دین مراد د مکې نه او د مدینې منورې هجرت دی نو د قرآن د آیات نه چې انسان انکار کوي زه په خپله فیصله نه کوم تو وایه چې دا څه بلا ده تو وایه چې داسې انسان به مؤمن او که داسې انسان به څه دا به کافر ته په خپله باندې ووایه دا خلق دارال دا زندقان یو خبره چې دا هغه را مخکې کې نو ته به ورته وایې چې دا کافر دی دغې خرو چې یو خبر را مخکې کې ته پې په خپله باندې د کوپر چې کوم دی اطلاق وکړو چې دا کافر دی نو خلک به راشي چې یاره سبا به خلک وایي چې یاره خدای هم نشته د الله نه به انکار کې پیغمبر هم نشته د پیغمبر نه به انکار کې نن د حدیثو نه انکار کې سبا به د پیغمبر نه انکار وکړي بله به د الله نه انکار وکړي خبره ختمه شوه د داسې خلکو خبرې مه اورئ ګورئ دا پاک خلق رب العالمین پیدا کړل او د دواړو جهانو د سردار مبارک احادیث رب العالمین د دغه خلکو په ذریعه الله محفوظ کړل د امام الانبیاء وجود مبارک څنګه د امام الانبیاء سترګې مبارکې څنګه وي د امام الانبیاء مخ مبارک څنګه یو ادا الحمدلله ټول وایي الحمدلله د امام الانبیاء محفوظ کړی ده په انور په ستورو کې به شک وکړي د پیغمبر په اداګانو خبرو کې او کارونو کې الحمدلله شک نشته په دې کې شکرون نشته نو الله پاک داسې خلق الحمدلله پیدا کړل د دواړو جهانو د سردار مبارک احادیث یې موږ ته راورسول موږ د خپلو استادان نه زده کړل موږ او ما د شیخ صاحب نه زده کړل شیخ صاحب چې کوم دی د باباجي نه زده کړل باباجي د خپلو استاد نه که د خپلو استاد نه زده کړل موږ د خپلو شاګردګانو ته وایو هغې وخت کې الله پاک د هغوی په ذریعه حفاظت وکړه اوس په الله زموږ په ذریعه حفاظت کوي د دې علماو په ذریعه به حفاظت کوي افغانی سے په ذریعه الله په حفاظت وکړه د هغه نه مخکې د هغه د استاد په ذریعه باندې الله په حفاظت وکړه پام کوئ ګورئ یو سړی ولي بخاري هغې وخت کې اوس نه وایي تا نه تپوس کوم چې دا بخاري کې کمې خبرې دي دا هغې وخت کې وې که نه وې دا ترمیزي مبارک کې چې کمې خبرې دي دا په هغې وخت کې وې که نه وې مونږ خو که دا څلوېښت دا 10 رکعته تراویح کوو ولې 10 رکعته تراویح کوو د مونږ پلاران نیکونو څو کولې پلارانو 10 رکعته کولې نیکونو څو کولې 10 رکعته کولې قر نیکونو څو کولې 10 رکعته کولې هغوی بر او کتل 10 رکعته کولې تابعینو 10 کولې تبه تابعینو 10 کولې صحابه څو کولې 10 کولې ټوله دنیا یو طرف ته ده چې 10 رکعته او یو سړی به راشي 10 رکعته پکې نشته د ټولې دنیا خلک د ټولې دنیا خلک یوازې زمونږ پاکستان پرېږده د پاکستان خلک د افغانستان خلک په امریکا کې مسلمانان په لندن کې مسلمانان په کویت کې مسلمانان په مصر کې مسلمانان په اماراتو کې مسلمانان دا چې څومره مسلمانان دي دا ټول مني چې بخاري کې د پاک پیغمبر واره خبرې راوړلې شوي دي ترمیزی کې دی هغه ټول خلق دا مني او یو سړی به وایي چې نه په بخاري کې دروغ دي نه هغه ټوله دنیا د یو طرف ته کړه ادي وغورځوله او هغه سړی چې په کوټه کې ناست دی چې بار ته علما هم نه راوځي نه دا به وخت په وخت باندې پیدا کیږي الحمدلله مدارس دا د اسلام قلاګانې دي الحمدلله الله پاک د اسلام د مسلمانانو د قرآن د حدیث و خدمت د دې مدرسو په ذریعه باندې کوي